یدا قصه د یوسف علیه السلام او غوږ د کیږدي ورته واړه خاص و عام یا د کمی او د زیاتی بخنه غواړم یا بیا د پاره د اصلاح مننه غواړم یا د یعقوب علیه السلام دولس زامنو او چې یوسف پکې نیاز بن ګل د چمنو یا پدې دولسو کې لسې ناسکه وزاره بنیامین او دا یوسف سراسکه یا پلار بډیر د یوسف سرا کړه مینا او ځان سره به ساتلو نازنینا ودا سوای چې یوسف علیه السلام او یو شپه شو مشرف پدې الهام و چې تابع دی ورته ستوري د اسمان او ور سره د لمر سپوږمۍ واوره بیان یا پسبای چې خوب ورولو پلار تا یا پلار پوی شو غوږ دی اونیسه گفتار تا یا ورته وای دا خوب اون وای چاته او ای یوسف پتا کی دوایم تا تا یا فریادی منظره لیک چې د ازل شي او په تدبیر سره بس رنگ بدل شي یا دوی چې دا خبرې خپلو کې کولې او د کور ځینې زنانو واورېدلې یا په دې وخت کې د یوسف روڼا بیرونو او یهودا و قربیلو که شمونو یا دوی چې کله راغله کور ته شو سنبال او خپل ښځو ورته ووی د خوب حال یا اوس به دوی ورته ضرور غوړوي دام او په سباله شو جرګارونه تمام یا دوی چې راغله یوسف پلار سره و ناست یا ناسته کرونو یې وکړو ورته خواست یا مونږ راغلي په جرګیو تاله پلاره او که یوسف را سره پرېږدي سیل د پاره یا پلار اوی یوسف نشي تلی ماشوم دی او ای زامنو تاسو ټولو ته معلوم دی او یوسف پرېږدئ چې زما زړه په قلار وي او دا د غرونو ګرځېدل ډېر پر اصرار دي یا بیا زامنو ورته ویلې بابا جانا او ته بې فکره اوسه نشي پریشانا یا په منت او په زړګه درته ټول وایو خامخا به یوسف ځانه سره بیایو یا پلار اوی تاسو ټولو چې اصرار دی او زه بس په دې کې وایم د خدای کار دی او زی ورځئ چې ستاسو هره اراده ده او توکل دی په الله مې بروسه ده او چې یوسف ورونو د ځان سره روان کړو او سمدستي ور داخل په بیابان کړو یا د یوسف د مرګ دپاره یې تابیا کړه او ناسه کرونو یې خپلو کې سلا کړه یا چا بس سلا کوله چا بس تله په لاره یو کوهی ولیده و دا کوهی د زمانو نشاړ په شاړو او نا خبره یوسف دوی سره ولاړو و د یوسف کمیس وباسه په زوره او رور بس کوي د رور په مخ کې شوره و یوسف کته یې ګزار کړو ناګهانا او سراسر دی خبره و مال بیانا یا پاکوه کې یوسف پریوتلو ښکته زاره هیڅ د مرګ ژوندي نه لګي د پتا و یوسف یاد لرئ کوه کې یې پرېږدمه فریادي منظرې رونو پسې زما یا د یوسف میرنې رور چې ډېر چالاکو او د دروغو په وینا کې ښه بیا کو
او یو ساروی کړو حلال هغې ذهینو او د یوسف کمیس رنګ کړو لو په وینو و په جړا جړا تر پلار ورسېدله و د یوسف دغه مواړه جړېدله یا ورته وایي یوسف شرمخ دی خوړلې زاره دا کمیس مو په ثبوته کې دی راوړلی و پلار چې ګوري کمیس هغه شان سالم دی و په دې پوه شو چې فریب دی خدای عالم دی و پلار پوه شو چې زامن مې فریب جن دي او پټ خوشحال دی ظاهري هسې غمجن دي و د یوسف د هجر تیغې پا زړه خښ شو او ناسکرونو یې زړه ورباندې یخ شو و د یعقوب د زړه نه یو الله خبر وزاره په ظاهره باندې روغه په زړه پر هرو و خلک ووري پاز میخ کې براګیر شي او په جړا جړا بډیر کلونه تیر شي و د یوسف پسې بپټ پټ جړېدلو او په جړا جړا نظرې کمېدلو یا غرض دا دی چې یعقوب په سترګو ړوند شو او د یوسف دغه مټول جهان پې دون شو و پلار پرېږده چې یوسف پسې جړېږي او خلک واورئ چې به مخکې به څه کېږي و چې یوسف کوهي ته کله شو ګزاره وروغ رمټو سات پاک پروردگار یا هیڅ نقصان ورته ونه رسید یارانو خیال ساتي الله په نیکو بندګانو و یوسف لاندې په کوهي کې دننه ناستو او د الله په ذکر مس په زړه کې راستو او مهربان شو پر رب العالمین او راو باسی با یوسف زیر زمین یا قافل د مسافرو پا دی لارا او تیری دل پا کوهی شولاهی سارا یا اورس چی پا کوهی کس آواز دے او معلومی کی سوک بندہ پا ذکر ساز دے یا فریاد منظر عقل حیرانی گزارا خدای پخپلو حکمتونو خپوهیگی یا مسافر ورته جوړ څه چل هنر کر او دا یوسف د کوهینا را بهر کر یا را بهر چې شو یوسف و را بیان او مسافر پلیدو شو حق حیران او خوشالی نخکاری دل حیبت وحلی او لکا غٹ خزانی وی مندلی و داسی وخو غلامان بخرسی دل او مسافر ورتپزی خوشالی دل یا میرنی رونو بہر وقتی سار لزارا نن یوسف دا قافلی سرچتللو و قافلی والو تواړه یک زبان شو او د یوسف د خرڅولو مدیان شو یرونه ګورئ چې خپل رورې بار خرڅ که او سور پو د پاره خرڅ هغو نه ترس که یا یوسف سو خلک لال د بدخشانو او زلید بلک سترګه د اسمانو یا قافلی والو ضرور با اخستلو او سوداګرو په بازار خرڅولو او چې یوسف په بازار کې ګرځولو او د خای صفت رورو خورېدلو و یو وزیر چې راوتلی پاچکرو او دا وزیر د زلیخی بی بی شوهرو او دا وزیر ارزمنده د لیدو شو یا دولت مندو د یوسف پا اخستو شو او دوباره خر شو یوسف علیہ السلام یا الله ورکلو د شاهی محل قیام
یا داسې وشوه چې یوسف یې واخیستلو او زلیخې سره محل کې اوسېدلو وکه هر څو یوسف د خدای په در منظورو په محل کې و غلام نوکر مزدورو و په دا شان زمانه وا تېرېدله او زلیخه ورباندې ورو خوښېدله او دا په دې چې یوسف ښکلی و بېشانه او محمد رسول الله پسې هر چانه او نیم ښایست ورته ورکړی رب رحیم دی او باقي نیم ښایست په ټول جهان تقسیم دی و زلیخه به که په ویښه که په خواب وه او د یوسف په تصور کې بغرقاب وا یا خدای دې نکړي چې مجبوره د چا زړه شي زاره فریاد منظر الوی خلق واړه شي یا انسان هر څوک صابر شي انسان دی او خطا کیږي ورسره نفس او شیطان دی او زلیخه چې په یوسف باندې شیدا وه او دا یې نه لیده چې حق که ناروا وه او د ګناه دپاره جوړ یې داسې چل که او چې محل کې یوسف ځان سره بیل که و په دې وخت کې یوسف هېڅ نه دی خبره او زلیخه بندی ورونه په هنر و چې پوره و دروازې دننه بند شوې او د ګناه نښې په هغه وخت څرګند شوې او یوسف وی شو چې دا فعل د ګناه دی او چې د اوهو ورونو دننه دی پناه دی زلیخې ته انکاري شو زما روره او راشه مخکې ورپسې قیسې ته ګوره یا خیال وکړه راشه تخته دا ساعت او منډه تیزه وی عالم د هیبت و د محل نه چې یوسف منډې وهلې دروازې ورته الله پرانستولې زلیخې ورپسې رستو ځغلېدله او په آخره دروازه چې رسېدله زلیخې ورته ورواچولو لاس د یوسف لمنه اوشلېدله خاص په دې منځ کې پې خاوند راغې د پاسه څه به کېږي ورته غوږ شی عام و خاصه وزیر اوی ښځې ولې څه قیصه ده چې دې کړې په یوسف باندې غوسه ده زلیخې ورته ویل علي جنابه د په ما کړې حمله د نیت خرابه یا تعجب دی چې یوسف علیه السلام فریادي منظر هسې شو بدنامه و چې وزیر د ښځې واورېد گفتار او توراتو شو د غصې نه لکه مار و حقیقت نس خبر دی نا خبره او داسې حکم وزیر وکړو کم نظره و چې یوسف د جیل کې اوسي تر ابدا بل غلام چې داسې بیا ونه کړي بدا یوسف دلته تېروي با ډېر کلونه مختلف دي په دې باب روایتونه څوک 15 او څوک 7 کلونه ښایي ځینې 12 څوکې 14 کاله ستایي یا لنډه دا چې کله جیل باندې درون شو د دنیا نه شو بېغمه پرسکون شو و د خدای ښه ذکر کولو ته وزګار شو او پام په ده باندې د پاک پروردګار شو یا خدای د لورې په یوسف علیه السلام او سلسله شوله نازله د الهام او ترېنه هر چا به کول تپوسونه او د خوبونو ورکول به جوابونه یا یوه شپه په دغه جیل کې 2 کسانو او داسې خوب ځان سره ولیدو قیدیانو او چې د یو په سر پتال کې څه ټوکړي دي او د مارغانو پې د پاسه ټوټه کېدي یا بلنګورونه راوباسي شربتونه ای ششرت دی ډکوي ترې ګیلاسونه و په سحر چې بیان کړل خوبونه
یوسف ورکړه ورته داسې جوابونه یا د اول سړي د خوب دغه تعبیر دی و چې دې څو ورځو کې مرګ یې په تقدیر دی و دا دویم سړی په کیس کې بری کیږي و د باچا سره په خاصو کې یادیږي یو وخت تیریږي په قلار خبره زر شي و دا دویم سړی به جیل نه را بهر شي و خلکه واورئ پسې مخکې په شتاب زما فریادي منظر په لاره د کتاب زما یا دا دویم سړی چې جیل ځینې بهر شو د باچا سره ساقي شو معتبر شو و د باچا سره بناسو په آرامه او ترنه هیر شول یوسف علیه السلام و چې انسان کله په عیش او په عشرت شي و هیر زیات شي د مستۍ نه په غفلت شي و د خدای شان وګوره وخو تېرېدلو او یوه شپه دغې باچا خوب ولیدلو و په سحر یې راطلب کړه وزیرانه باچا خوب ورته بیان کړو په دا شانه یا چې بېګا لیدل خوب کې مې د شپې دیزاره و غواګانې دي کمزوري و سربې دي وزیرانو ما قتل ورته رورو او دا سربې غوا خوراکه شي د کمزورو یا باچا اوی وزیرانو سردارانو او پتا دئی تعبیر غوالم هوښیارانو او وزیران که سردارانو واوره حال او د هیچا ورته ونه رسیدو خیال یا معذرت سره دی ټولو وزیرانو او د باچا مخکې عرض وکړو سردارانو مونږ ونویستلی شو د خوب تعبیر او ملامت یو هر سردار او هر وزیر او چې بې وسه هر سردار او هر وزیر شو او فکر منډه شو باچا په زړه زهیر شو او که مویاشي یو سړی په خوا کې دی و د یوسف سره په یو جیل کې بندي و هغه دلته کې ساقي و د دربار خاصه خوا کې ناست و د باچا سره قرار خاصه یو ور په یاد شولو یوسف علیه السلام او ساقي ودرید په تعظیم په احترام په ادب یې ورته وویل سلطانه یو سړی راته معلوم دی مهربانه که ته وایې پسې ځمه په تلوار باچا ووی یو زره نشي حصار فریادی منظر خدای زری اساس دے چې قادر په هر یو کار په هر محاذ دے په یوسف باندې الله چې مهربان شو ساقي لاړو په یوسف پسې روان شو چې ساقي اوړو یوسف لره پیغام انکار وکړلو یوسف علیه السلام یا چې تر هغې بعد د جیل نشم بهر زه او چې په خپل ګناه قصور نشم خبر زه غواړم دا چې خبردار شي هر انسان چې یوسف دی بې قصوره بندیوان په دو دو چې ساقي ورسې دربار ته راشه واوره غوږ مې ونیسه گفتار ته یا د یوسف عذر واوره و باچا ته بې وزیره پته نه لګي د چا ته سمدستي وکړو باچا داسې فرمان چې قاضي دي د یوسف واخلي بیان و د یوسف سره که شوی ظلم زور وي دغه جرم به د هغه چا په کور وي وزیر پوی شو چې راغلی مې قضا ده زلیخې د لاسه شوي دا خطا ده و د یوسف او زلیخې مقدمه شوه یا په یو دو ماشومانانو فیصله شوه ماشومانو داسې وویل باچا ته د یوسف لمن شلیدلې کوي شاته
یا په دې پوه شئ چې یوسف دی بې قصوره زلیخې په منډه کړی دی مجبوره وکله منې وي د مخکې نشلېدلې بیا قصور دی د یوسف بنده ښاغلي و د یوسف لمن چې وکتی شوه سمه لمن رستو نشلېدلې و عالمه فریادي منظره صدق پکارېږي خدای په هر څه خبردار دی ښه پوهېږي قاصد ورغی یوسف خبردار که زاره شاهانه قدر عزت ته تیار که و چې باچا د استقبال ته را روان دی او شاهانه لباس به واغوندي فرمان دی یا داسې وایي چې یوسف یې را بهر که او ډېر په قدر باچا مخکې حاضر که او باچا خوب ورته بیان کړو په شتاب او په تعبیر به ورکوي یوسف جواب او یوسف ووی باچا غوږو نیسه ماته چې خبر دې سراسر کړم له حالاته یا په اول کې به اووه کاله خوشحالي وي زاره بیا به رستو پسې اووه کاله کاتې وي یا د غنمو کرکړه مکړه غوبلونه او ذخیره دې کړه په دې ورځو فصلونه لعالمی قحط بخور په هر دیار شي او دا د وکاله بچت بدی پکار شي او باچا پیشو سراسر په حقیقت چې یوسف نه دی خالی لکرامت یا ځان سره وزیری باندې مامور که او خدای تعالی ور باندې خپل فضل ظهور که او باچا ورکړه ورته ښه ډېر اختیارونه د غلې ذخیره کړه انبارونه یا چې د اووه کالو نیټه کلا پوره شوه او په دنیا باندې د قحط غلبه شوه بې د مصر نه چې هر چېرته وطن و په لټونکې د غلې بهر یو تن و لوی واړه د لرې لرې لا علاج شو زاره فقیران شو د دانې دانې محتاج شو یا ګرځېد بکور پکور کلی پکلی او پکې ځینې ځینې مصر ته راغلي او دغه شانې به چې هر څو خبرېدله او دغه لې په خیال به مصر ته راتلله او هلته مصر کې یوسف علیه السلام او مقرر چې دغه لې په انتظام او د یوسف میرنې روڼه به رایاد شي او دا غلبۍ سبب دا ملاقات شي یا وشوه دا چې د یوسف روڼه خبر شو او قافلې سره د مصر په سفر شو و د غلې د پارزي د مصر ښار ته یوسف رورې منتظره د دیدار ته یا فریادي ورپسې اخله قدمونه زاره خدای به درکړي د لیکلو ثوابونه و دوی چې هر کله درون شو په دا ښار کې او د غلې د پاره ودرېدل قطار کې یا یوسف واړه رونه خپل وپېژندله او داسې رنګې ورسره یې وکړو چله او په غلۍ چې ورکړي کوم دینارو دوی د عامو خلکو غوندې خریدارو او په غلۍ چې ورکړي کوم دینارو یا چې یوسف ورته کاو د غلې توله و خپل دینارې ورته بند کړه هغه ټوله او را رخصتې کړل په ښه قدر عزت او مخکې ګورئ به کارونه د قدرت او په خیرت رسېدل تر خپله کوره راشه مخکې مخکې ګوره زما روره دې غله باندې څو ورځې شوې تېرې قافلې بتلې راتلې مصر ته ډېرې
او بده ورځ وه کور په کور باندې سختي وه او دغه لې فکر هر چا کوقاتي وه یا د غرونه په دویم ځل چې تیار شو او په تعظیم سره حاضر مخکې د پلار شو او ورته وایي که شرور دې را سره شي پتا دا سر چې زیاته مو حصه شي یا پلار به څنګه ورته وایي چې دا ښه ده حادثه یې د یوسف په زړه پرته ده ولنډه دا چې مجبوره په اصرار که او که شرور ځان سره پتلو تیار که او پلار پریده چې صبر وظیفه کړه او په الله توکل او بروسه کړه یا فریادي منظر مصر ته روان شه او مصنف د زلیخي یوسف داستان شه او سحر کیږي تخیل راویښیږه او په دو مصر ته ځه حصاریږه یا د غرونه چې په مصر کې داخل شو او نابلده د یوسف سره واصل شو یا په یوسف شوه هغه ورځ د لوی اختر او په سکرور چې پریوتو نظر او په مزه مزه کوي ضرور دیدار لکه وچه څانګه شنه شي په بهار یا چې غلبه یې هر چا ته ورکوله شاکره رخصتۍ کې به ډوډۍ پرېخوړله یا د یوسف وروڼه په شمارو 11 تنه او چې طعام دپاره ورغله بلنه یا اوس به شپږ مجمې تیارې د پولو شي او د مجمې نه سره دوه به راتو شي او سکرونه په دې 11 کې لسو او چې 5 مجمو ته بیل شو دای بسو 11 مرورې چې پاتې یک تنها شو او ځان لکې ناست مجمې ته په جړا شو یا باقي پرېږده چې کوي خپل خوراکونه 11 د بنیامینه کوي فکرونه وزړه کې وایي کاش یوسف ورور مې زنده وې اوس زما سره په دلته خورنده وې یا په دې وخت کې پر یوسف راغی د پاسه او میلمستیا کې کور به ګرځي د اخلاصه یوسف اوی مسافره ولې نه خوري او که بیمار پریزانه نو بس خوري ورته وایي نه بیمار پریزانه یما زه په خپلو کې تنها او بیګانه یم یو سکرور مې رایاد شو مهربانه اوس مې زړه ته ډوډۍ نشي له خفګانه یا بیا یوسف ورته ویل مه کړه خفګانه یو ذره د طبیعت نه کړي پریشانه دا دې زه در سره ناست یم زړه دې جوړ کا مسافر شه بېغمه ځان دې موړ کړي راوي داسې فریادي منظره وایي او چې بدلته کې یوسف ورته ځان ښایي و په دې وخت کې چې خوړو دواړو طعام یا ورته پټو وي یوسف علیه السلام زه دې ورور یم یوسف ګوره ماته اندېښنې غمونه وغورځوه شاته یا سرسري حالات ووایه د پلاره پر سینه کې مې زړه نه مومي قراره یا اوس برور ورته گویا دا بنیامین شي او دا یوسف په د پلار غم باندې غمګین شي یروره ته چې کله مونږ ځینې جدا شوې او په ژړا مې د پلار سترګې نابینا شوې او هر سحر ماښام په تا پسې جړېږي او په داسان ور باندې عمر دې تېرېږي و یوسف ورکړه تسلي مه خفه کېږه او خدای به هر سروره خیر کړي خوشحالېږه دا مې خیال دی چې د روڼو نه حصار شي داسې نه چرته په لاره
یوسف ګوره سوچ کوي جوړوي چله او ورور سکه بنا سکو نکړي بیله یا بادشاهي و دستوری شاهانه وه او تله نه وه زرو جامې پیمانه وه او دغه جامې په بورۍ کې ورته بند که او بیا په ټولو یې د غلا اواز بلند که تلاشۍ شولې شروع هغه زمانه هر سړی فکر اخستی و د ځانه بنیامینو خامخا بګیرېدلو او شک دپاره یوسف هر څوک لټولو یو شوه داسې بنیامین غل تصور شو او زرو جامې د بورۍ نه را بهر شو او باکرونه یې حیران و پریشان دي او په دربار کې ټول ولاړ دي په خفګان دي او غم یې دا و چې مونږ څه به وایو پلار ته مختورن یو له اول پروردګار ته یا عرض وکړو چې صاحب زمون بل رورا په بدل کې به حصار شي د دې غل رورا یوسف اوی بیا خو نشو انصافدار زه او بې قصور چې نیسم پرېږدم قصوردار زه ستاسو ورور به تر هغې دلته حصار وي په قانون کې چې تر کومه سزاوار وي دلته نشته د قانون نه بالاتر څوک او جاګیردار دی که سردار دی که نوکر څوک ناسکرونه یې پرېږده چې کړېږي غلبار کړه وطن ته روانېږي دوی چې ورسېد هر کله خپل ښار ته د قیدرور حال وراولو پلار ته پلار مخکې نه یوسف په غم زهیر دی او بنیامین غمې دویم شو چې اسیر دی او بیا هم نه و ناامید د یوسف پلار او بروسه یې وه په پاک پروردګار و یعقوب اولیږله لسواړه زامن بیا او د یوسف او بنیامین په غم غمجن بیا یا په دریم ځل شو داخل د مصر ښار ته بنیامین تپوس له ورغله سرکار ته و د یوسف مخکې ولاړ دی پریشان او لکه ودرېږي سوالګري فقیران او خدای د هر چا دی مالدار که مسکین دی او دا په دې چې هغه رب العالمین دی خدای پرونو باندې کړو یوسف زهیره مخ نه لرې کړو نقاب دغې وزیره ورته وایي زه هم هغه ستا سرور یما چې کوهي ته غورځولې مو په زور یما رونو تاسو که هر څو د کړي زیاته خدای د صبر د میوه راکړې ماته او د یوسف رونه منظره ملامت دي او ډېر پښمانه شرمنده په تېر ساعت دي یا اوس کیسې له د یوسف راځم دوبار زه او تلوسه مې د زرا نه یم حصار زه تلوسه مې د کیسه رسوم سرته د یوسف به لیږي رونه خپل پدر ته یوسف رونو ته د تلو وکړو فرمانه او ورسره یې کړه څو سوه نوکران وخپل قمیص ورله ورکړو د کمال او خلکه ګورئ کرامت د ذوالجلال او د قمیص چې د یوسف په خولو لوند دی او د ړندو سترګو علاج دی پلار یې ړوند دی او د قمیص په هکله داسې روایت دی جبرائیل راوړی خلکه له جنت دی ابراهیم چې کله ورته شو ګزاره پاک الله ورباندې اور کړلو ګلزاره و بې کمیسو ابراهیم علیه السلام او
او الله ورکلو جنتی کمیس انعام یدا د هغې زمانې نه یو نه بلتا او ډالۍ را رسېدلې کمیس دلتا او دا کمیس چې مشرانو ته عزیزو او په هنر ښه جوړ کړی تر تعویزو چې یوسف رونو کوهي ته غورځولو او خپل کمیس ترې ظالمانو وباسلو دا تعویز ورته په غاړه وې ځانو زالو چې یوسف کوهي کې پریوت بندیوانو جبرائیل ورته ښکارا دغه هنر که او دا کمیس یوسف تعویز نه را بهر که او جبرائیل ورته اغوستی بختور دی او په یوسف باندې د پاک الله نظر دی یا اوس کیسه په مخ کې بیا شروع کوما او خوشحالی ته یې د پلار ورسوما یا په دا شان ورته وکه هدایت